والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وعلماء رسوله وأولياء أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا 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 ومأوانا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوبي ويا محبوب رب العالمين. رب العزة خالق الكائنات رب العالمين. Berdaya muqaddasa wa barakatuh wa sallallahu Al-Qadai wa barakatuh ya syekh Al-Qadai wa barakatuh nafati Mustafa Yu'asim al-Farisi al-Farada Hazri Ushwa ala Mustafa al-Hazri dan والنسيب بعدها في القبول والقبول والقبول فرمان और बिना साल वाले बचाएगा सब हमेशा दरबारा तो दिलना दिल खुदा और दिल मजीद आने का तौफीक नसीब फरमाए. तकरीबन हर से खबर दी सरजमीने अनबिया किराम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के और फ़लस्तीन मुस्लिम और आज़ाद के जुल्म और सितम और जबर और यतवार और दारुल ज़माने ना दरबार सरजमीन dulu malah Yahudian awal kirim ke dalam itu khususnya berdiri kami abdi और मुसलमाना khususnya berdiri और मुसलमाना awal तारीख की kami abdi boleh kita dengar kata Palestin kita Peygamberan serzamin dan Peygamberan Mubarakah dan Paidaish dan Peygamberan Mubarakah dan Maskarna dan Astur dan sebagainya dan dia Peygamberan dan Hijrah Kudus sebagainya dan dia Peygamberan dan Da'wah Kudus dan Tabligh Kudus sebagainya dan Hizbah kita boleh berarti walaupun setelah मुसलमाना मुतफ़ल हक दफा और मुसलमाना मुतफ़ल दीन इस्लाम झंडे बुलंदे दफा और दगे खबीसों और वली को यहूदियान का कब्जे न बच के दो दफा चप्पल कदम उछत कर नुदव दलो तक शाद फल बासा ब्याह
سرزمین و د فلسطین په سرزمین باندې خو پرېږدا چې د بیت المقدس شریف دننه دوی قتل عام وکړو او دوی د مسلمانانو وینه توی کړه هغه بیت المقدس شریف چې یوازې زموږ په زړه قبله نه ده بلکې د ټولو 1,24,000 کم بیش پیغمبرانو د ټولو قبله ده د ټولو مرکز د توجه ټولو د مونځ او د عبادت توجه ځای او مرکز دغه بیت المقدس شریف و هغوی د خپل بیت المقدس شریف عزت او احترام کله نه دی ساتلی چې وشوه داسې چې کله بیت الله شریف طرف ته د رب ذوالجلال حکم راغی چې مسلمانان د بیت المقدس شریف نه نن نه بعد بیت الله شریف ته خپل لمونځ قبله جوړه کړي همدغه یهودیانو همدغه عیسایانو همدا یو اعتراض و چې د 1,24,000 کم بیش پیغمبرانو قبله د ولې بدله شي ولې د بیت الله شریف د مسلمانانو دپاره قبله جوړه شي هغه وخت کې د دوی پلارانو نیکونو همدا یوه خبره کوله چې د 1,24,000 کم بیش پیغمبرانو چې کومه قبله ده دې د مسلمانانو ولې واورېدل هماغه د پلارانو نیکونو خبره دوی ته نه ده یاده چې دغه خبره تاسو په هغه وخت کې کوله آیا اوس یې نشئ کولی چې دغه پاک سرزمین خو دا د هغو پیغمبرانو سرزمین دی چې تم خپل پیغمبران یې منې موږ هم خپل پیغمبران منو د ستاسو د پیغمبرانو چې کوم سوچ او فکر په پیغمبرانو مبارکانو باندې جوړ دی هغوی ادب او احترام او مقام او تصدق موږ ستاسو ته پرېښودی دی هغه پیغمبران تاسو منئ هغه موسی علیه السلام مبارک چې کوم د مقام او د مرتبې یو خپله معنا او معیار لري هغه مبارک به خپل امتیانو ته څه پیغام پرېښودی دی هغه ټول پیغامات هغه دغه یهودیانو ته نه دي وریاد چې دا سرزمین دا د پیغمبرانو د قبرونو سرزمین دی دا د پیغمبرانو د مسکن او د استوګنې سرزمین دی دا د پیغمبرانو فلسطین دا د پیغمبرانو د اوده کېدو د راپسېدو سرزمین دی دا د حضرت عیسی علیه السلام مبارک د پیدایش سرزمین دی دا د پیغمبرانو د حاضرۍ سرزمین دی او د ټولو پیغمبرانو د حاضرۍ سرزمین په دې معنا باندې چې کله سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم معراج په شپه باندې لامکان مېلمه جوړېدو حضور مبارک دغه بیت المقدس شریف ته رب ذوالجلال په حکم باندې تشریف آوری فرمایله او 1,24,000 کم و بیش پیغمبران بیت المقدس شریف کې روحاني طور باندې حاضري وکړه او د حضور مبارک پسې ورکاته نفل اقتدا وکړه حضور مبارک هم دلته بیت المقدس شریف ته حاضر شوی دی او حضور مبارک په دغه جومات کې 2 رکعاته نفل کړي دي د پیغمبرانو د فیض او د برکت مرکزو حضور مبارک حاضرین فرمایله ټول پیغمبرانو روحاني طور باندې حاضر شوي دي دارنګه جسماني طور باندې خپل حیات طیبه کې پیغمبران د پاک سرزمین باندې خاوره او په ځمکه باندې ګرځېدلي دي افسوس دی هغه یهودیانو ته چې د خپلو پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام هغه پاک تعلیمات چې دوی ته کوم پاتې شوي دي هغه پاک تعلیمات نن سبا د هغوی د نظر لاندې نشته دی الحمدلله موږ ته خو اسلام چې کومه مدینه منوره ښودلې ده نن د هغوی خاورې موږ په سترګو کې د سرمه په ځای باندې ږدو موږ ته چې حضور مبارک د خانه کعبې شریفې کوم مقام او کوم عظمت ښودلی دی په قرض باندې پیسې رااخلو او بیت الله شریف مبارک ته د عمرې او د حج دپاره ځو حضور مبارک د روضې دپاره ځو موږ ته چې خپل نبي پاک مبارک کوم عظمتونه د چا ښودلي دي الحمدلله که د عمل نه ډېر کمزوري د عمل نه به ډېر زیات پرېوتي والحمدلله د عقیدت خبره راشي د محبت خبره راشي د الله تبارک تعالی د رسول او د حضور مبارک د تعلیماتو د شعائر الله خبره راشي عمل کې به ډېر کمزوري وي لیکن د عقیدت او د محبت چې کوم اظهار دی الحمدلله مسلمانانو په هر ځای باندې کړی دی حدیث مبارک کې څه راځي سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک
मखबला बांधे इरशाद फरमाई कि कला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुबारक वफात की दो वफात लोई तफसील दे हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम इस्राइल अलैहिस्सलाम ने सपेड़ा और नस्तर के कराऊ इसला तमाल चक्कर आ गए मान रूप का बसते पैगंबरान को तफले पाक नज़ुली पर लगा इस्राइल अलैहिस्सलाम ने सपेड़ा और नस्तर के कराऊ इसला वापस लाड़ो रब ज़ुल जलाल ने फरमाया या रब्बल आलमीन कब नबी ला चले गया मां को जलाली दे माते रूहा से मरा को छूटे सपेड़ा प्राण चंदला स्तर के प्राण इसला रब ज़ुल जलाल वाला वापस स्तर की शिफा वरकड़ा और तवे फरमाया जलाल शाह मूसा अलैहिस्सलाम तो हुआ है ए मूसा कलीमुल्लाह कचरे तवाड़े चे समाबु मरसियात की नोदा यो वही बबला का लास किया द लास ला दे सुमरा विस्तराशी नो आगा विस्ता बदस्ता उमरशी मूसा अलैहिस्सलाम मुबारक चकला दा अल्फाज फरमाए जिब्रील अलैहिस्सलाम और इस्राइल अलैहिस्सलाम तो फरमाए मूसा अलैहिस्सलाम का फरमाए जे दिन बाद बस शैबी तुमरा उमर में लाव लगा सुमरा दे विस्तो बतादा बाते दिन बाद बस शैबी इस्राइल अलैहिस्सलाम का फरमाए जे ब्याह मर करासी नबी चकला ईसा मूसा अलैहिस्सलाम फरमाए सौना काला बाद मर करासी बसा नवस तरह जमाता मर कराशी उतारता इस्राइल अलैहिस्सलाम की इजाजत और मान रूह का बसका मां मकसद पदे नुक्ता के ले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चकला वफात की दुआ में काला फलान फसअल अल्लाह तआला अन युदनीहि मिन अल-अर्द अल-मुक़द्दसति दुआ बचेरा करीमा माला मरगरावा मान रूह का बसका वो फे पाका मा तुमरा खनका मा तुमरा बैतुल मुक़द्दस और नजदीका लक़द अल्लाह से गुजार दुनिया का सुमरा मसाफत राजी लो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सरल जलील कदर नबी दे पाक को किताब तौरात और पढ़े वो कोई दूर के वो सर रब ज़ुल जलाल राज और न्यास पढ़े दे वो बिया मूसा अलैहिस्सलाम दुआ के जनाब करीमा माल बैतुल मुक़द्दस सर नजदे वफात का अल्लामा नबवी अलैहि रहमत हदीस मुबारक लाते लिखी जहां मूसा अलैहिस्सलाम द बैतुल मुक़द्दस शरीफ सरा और द पाक इसवा के सरजमीन सरा द नजदे मर दुआ बोले उकड़ा ए जो वजह दादा जिंदा रब ज़ुल जलाल कुरान करीम की फरमाई दी कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु अल्लाह फरमाई कि मां हुजूर मुबारक बैतुल मुक़द्दस लबोत तो मेराज मशब बांधे अल्लाह फरमाई दा का मसमा कदा अल्लज़ी बारकना हौलहु अल्लाह फरमाई कि मां पदा सरजमीन और सरजमीन बगैर तो नाबाद के अल्लाह फरमाई मां बरकत ना चुनी दी दा बरकतिस मकदा ज़का मूसा अलैहिस्सलाम मुबारक दुआ का जरब मालक मरग रावले कमाना इस्राइल अलैहिस्सलाम मुबारक रूह कबस गई वे बैतुल मुक़द्दस सरजमीन सर नजदे मारा मरग रावले उलमा के अल्लाह मन को फरमाई जदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दगे इसमा के बरकत को बुनियाद दुआ होगा जो वे मालक मरग रावले तो सरजमीन द पैगंबरान सर नजदे मारा मरग रावले जो इसमा के ना माता फैज और बरकत मिलावशी दे द वजना हुजूर मुबारक कला द बैतुल ला शरीफ ना बैतुल मुक़द्दस शरीफ न कदा रवान द मेराज शरीफ मशबा बांधे चिकला मुकाम नसीब अहमद तराउल सिदो हुजूर मुबारक फरमाए कि मां मूसा अलैहिस्सलाम मुबारक को कब्र के उली दो कि मूसा अलैहिस्सलाम मुबारक को मुंह बात बनाओ द बैतुल मुक़द्दस शरीफ द पाक सरजमीन सरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुबारक का कब्र दे नसीब अहमद की द दे वजना उलमा फरमाई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम द नबुवत खावत दे द रिसालत खावत दे द खुदा पाक तरफ ना द किताब द तौरात खावत दे और सरल दीन जे बखबल बाते बरकतुन द कुर्बान सा वाहि मौजूदम द बैतुल मुक़द्दस सरजमीन द मर्द दुआ वाड़ी और आगे द कुर्बत द नजदीकत द मर्द दुआ वाड़ी जे दिन अंदा पत लगे कि पैगंबरान दा अर्जुआ जो
خدای کا مون مسکن که زمونږه ناسته وه که زمونږه پاسته وه که زمونږه ګرځېدلو که زمونږه ودرېدلو دا هر څه په خپل ځای باندې خو پیغمبرانو دا ارزو ساتلی ده چې خدای پاکه موږ له د قبر ځای دا د بیت المقدس د فلسطین ځای وګرځوي چې دې نه هم دا پته لګي چې دغې پاکې ځمکې ته او دغې پاکې خاورې ته خدای پاک ډېر برکتونه ورکړي دي مخکې دا فلسطین چې کله تقسیمات د ملکونو نه شوي او وخت فلسطین دا ده د ملک شام د شام سرزمین شمال کېدو د شام په حدود 4 کې د دې شمار کېدو د دې د وجې نه حاضرینو ما مقصد دا چې دغه پاکه ځمکه دا د پیغمبرانو ځمکه ده د پیغمبرانو د ولادت ځمکه ده د پیغمبرانو مبارکانو د مقبرو ځمکه ده د پیغمبرانو مبارکانو د قبرونو ځمکه ده د پیغمبرانو مبارکانو د ماشومتوب کې د لوبو ځمکه ده دا هغه پاکه ځمکه ده چې قرآن فرمایلی دي په مختلفو آیاتونو مبارکو کې تفسیر طرف ته ورځم رب فرمایي دا برکتي ځمکه ده او هغه برکتي ځمکه ما خرستا چې هغه برکتي ځمکه چې د اسلام ورته برکتي ځمکه وایي یهود او هنود ورته برکتي ځمکه وایي بیا دغه برکتي ځمکې ادب او احترام چرته لاړو چې کله یهود او اسرائیل او دغه پاکه ځمکه باندې دغه پاکه ځمکې په اوسېدونکو باندې کله د بارانونو د مسایلو بارانونه کوي دغه تقدس چرته لاړو دغه پاکي چرته لاړه همدا خو اسلام خپل دین دا ښودلی دی چې په جومات کې به بېزاره سره نه ګرځېږي په جومات کې به ګندګۍ سره نه ګرځېږي موږ د اسلام دا ویلي دی چې کله اودس وکړې د اودس اوبه هم درته په جومات کې ونه غورځېږي موږ ته په اسلام د خپلو جوماتونو او د خپلو مبارکو عبادتګاهونو تربیت او درس دا راکړی دی دغه درس په یهودیت کې پروت دی دغه درس په عیسایت کې پروت دی خو لیکن هغوی د انانیت دپاره د دین اسلام مخالفت دپاره د حضور مبارک د امت مخالفت دپاره دا چې کوم غذا کې کوم کار راخلولی دی کوم شهادتونه په دې کې کېږي ماشومانان ټوکړې ټوکړې شول څوک د خپلو بچو سره په غېږې کې بچي پراته وي مسالې برابرې بچی په غېږې کې نیولي دي د یارې د وجې نه د خپلو بچو سره په غېږې کې پلار ته هم شهادت ملاوېږي بچو ته هم شهادتونه ملاوېږي بچي هم ټوکړې ټوکړې شول کورونه یې کنډرات جوړ شول هغه مظاهرو بمباري په فضا پاتې کېږي مسلمانانو پاتې کېږي د پیغمبرانو په دغې پاکه ځمکه پاتې کېږي دې نه دا پته لګي چې یهود او عیسایان یهودیان دا د اسلام اصل دشمنان دا د قرآن اصل دشمنان دي د دې سره هیڅ کلام دوستانه تصور کېدی نشي دا خبره تصور کېدی نشي چې یهودیان به د مسلمانانو چېرته خیرخواهان شي چېرته د مسلمانانو چې کوم اسلامي ممالک دي 56 اسلامي ممالک دي 57 اسلامي ممالک دي چېرته وده پراته دي په خپل غفلت په خوبونو کې وده پراته دي موږ ته اسلام دا درس راکړی چې د خپلو مقدساتو او چې کوم محترم مقامات دي د هغې حفاظت په مسلمان باندې فرض دی که څوک د اټمیک طاقت دی لکه پاکستان او څوک د قوتونو خاوندان دي هغوی ته فرض دي په دې وخت کې چې د خپل زړې قبلې احترام او تقدس پیمان څوک وکړي د دوی نه د هغې پوره احترام وساتي هر قسمه قوت په استعمالوي د الله تبارک وتعالی طرف نه د بیت الله شریف نه بعد د مسجد نبوي شریف فضیلت دی او مسجد نبوي شریف نه بعد دا د بیت المقدس شریف فضیلت دی ځکه سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمایي امام ابن ماجه خپل سنن کې او امام نسائی و سنن نسائی کې دا حدیث مبارک راوړي او امام احمد بن حنبل هم خپل مسند احمد کې حدیث مبارک راوړی دی سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله سلیمان علیه السلام مبارک د بیت المقدس شریف د جوړېدو نه فارغ وړاندې دې نه یو بل حدیث مبارک څخه راغی دا بیانوم حضور مبارک فرمایي جو صحابی رسول سوال کی پوښتنه کوي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ عرض کیا رسول الله
जुमात कम जोड़ शवे दे हुजूर मुबारक तो फरमाए च बैतुल्लाह शरीफ प्यार से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दोयम नंबर जुमात बसमा का कम यो जोड़ दे हुजूर तो फरमाए दोयम नंबर बैतुल मुक़द्दस शरीफ प्यार अर्ज की या रसूलुल्लाह तो दी द्वार बैतुल्लाह शरीफ और बैतुल मुक़द्दस ने जोड़े दो कमेंट के सुमरा काल तीरशी हुजूर मुबारक तो फरमाए च सर्वेश काल फरक बैतुल्लाह शरीफ से करा जोड़े दो सर्वेश काल बाद बैतुल मुक़द्दस शरीफ जोड़ शवे दे बरोए जमीन बात दे दखले बात इबादत दोयमा इबादत का दा बैतुल मुक़द्दस शरीफ दे उलमा बने के तफसील में की चावल चा जोड़ पड़े दे और बाहर चकला तामीर हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुलेमान अलैहिस्सलाम द बैतुल मुक़द्दस शरीफ द जुमात द मस्जिद ना चकला फारिग शो त्रे दुआ गाने खड़े वे सो दुआ गाने खड़े वे त्रे दुआ गाने खड़े वे हुजूर मुबारक फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी दे हदीस हुजूर फरमाए छे यो दुआ इदा ओकड़ा रब करीमा माला दास फैसले कुवत राके चकलम फैसला को चदस्ता तरफ न अरे फैसले तस्दीक की यानी माला फैसले दास कुवत राके चसरा फैसला दा हक खिलाफ नहीं हुजूर फरमाए जदा दुआ कबूल शुवा हुजूर फरमाए दुआ का दुआ दा होता जे खुदा पाक दास बादशाही राके जदमा बंद बादशाही तो मख के चाहता मिलावे और तर क़यामत तक दास बादशाही बन चाहता मिलाव नशी हुजूर मुबारक फरमाई दा दुआएं कबूल शुवा और प्रेम नंबर दुआएं सब देवा हुजूर फरमाई जो नहनु नरजू और मुमदा उम्मीद साकू जद हुजूर मुबारक दा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा दुआ कबूल हुई और आ दुआ का मवा हुजूर मुबारक फरमाई सुलेमान अलैहिस्सलाम चकला दुआ पूरा फरमाए ले च अय्युमा रजुल खरज मिन बैतिही ला युरीदु इल्ला सलात फी हाज़िल मस्जिद खरज मिन खतीअतिही मिस्ला यौमिन वलदतहु उम्मुहु सुलेमान अलैहिस्सलाम दा दुआ चेरबा मच दादा कंपूर जोड़ को खुदा पाक च कंपूर न चोकम रावयोजी बदीनियत कांदे च जब बैतुल मुक़द्दस की मुंसुकम या अल्लाह का इंसान च बैतुल मुक़द्दस न पारा मुंस का वला पारा को ना बाहर शवे और बैतुल मुक़द्दस की बिया मुंसुको खुदा पाक दासी गुनाह न पाक का मुंस गुजारा लगा संगा माशूम दा औरते वरसे द मोर ना पैदाश द गुनाह न पाक हुई खुदा पाक दा मुंस गुजार दासी द गुनाह न पाक हुजूर मुबारक मुस्तफा फरमाई फनहनु नरजू अन यकून अल्लाह क़द अअताहु इय्याहु हुजूर फरमाई जुदैबा और ने दुआ गाने कबूल करे मा दा उम्मीद दे हुजूर फरमाई जिदा प्रेम नंबर दुआ में अल्लाह कबूल करे गोया बैतुल मुक़द्दस शरीफ दा मस्जिद दे दा पाक खावरा बाद जो पेशवे द कायनात दुनिया नंबर जुमात दे जिसरा मुंस कवल पके तो इंसान जो तिरशिल गुनाह न माफ नहीं और हुजूर फरमाए जमात दा उम्मीद दे जद सुलेमान अलैहिस्सलाम दा प्रेम नंबर दुआ रब जुल जलाल कबूल करी दरस मदे हाजिरिनो जदा कमा फलस्तीन सरजमीन द पैगंबरान मुबारकानो दा आम सरजमीन न दे और दा कम मस्जिद दा चिकम द बैतुल मुक़द्दस शरीफ थे या बैतुल कुदस शरीफ थे या बैतुल मक़दिस शरीफ थे दा चता आम जुमात न दे द दगी आजादी और द बैतुल मुक़द्दस शरीफ थे यहूदियान कब्जे दा खलासावत दा बाहर मुसलमान बानी फर्ज भी जिद चार सूत्र रसाई कीगी बदगे खलासी द बैतुल मुक़द्दस शरीफ के बा बला हिस्सा बचवी जमा उतार रसाई को न कीगी जमा रसाई खुदावा जो मेंबर रसूल का नमा बयान बला रसाई खुदारा च मखबलो मंसूबों को दुआगार के दाखिल मुबारक तक़द्दुस और मुक़ा
یو دوه رکعته نفل د مجاهدینو د حماس مجاهدینو لپاره دعا وکړه ما خو همدومره رسایي ده او کچرې موږ رسایي هلته ورتلو جوړېږي یا ساتل ورتګ به موږ باندې لازم دی د تمامو اسلامي ممالکو چې څومره قوتونه دي د هلته استعمالول لازم دي مسلمان ته پکار دي چې په دې وخت کې د بیت المقدس شریف چې کوم تحفظ دی د غزا کې چې کوم ظلم او ستم روان دی د هغې په تحفظ حکمرانانو ته یو دا پیغام ورکوو چې رب ذوالجلال به په روز محشر باندې د دغې حکمرانانو پوښتنه به کوي او ما او تا نه به د خپل وس مطابق پوښتنه کوي د ځان نه وړاندې دغې مجاهدینو په دعا کې یاد ساتل پکار د ځان نه وړاندې د خپل بچو نه وړاندې د بیت المقدس شریف د دغې ظالمانو د ظلم او د ستم او د قبضې نه د خلاصې دعا کول پکار دي ځان دپاره مور دپاره پلار دپاره چې کوم دوه رکعته نفل کوو د هغې نه وړاندې صلات حاجت نفل پکار دی چې موږ مسلمانانو د قبضې نه د خلاصېدو دپاره بیت المقدس شریف د خلاصېدو دپاره موږ دعاګانې وکړو صرف په وده کېدو باندې صرف په غفلت باندې په دې باندې کار نه کوي تاسو یاد ساتئ حاضرینو رب العالمین به موږ ته پوښتنه کوي رب العالمین به د ډېرو خبرو پوښتنه کوي خو دا پوښتنه به ضرور کوي چې نور الدین زنګي رحمت الله علیه مبارک 16 جنګونه کړي دي د بیت المقدس شریف د دغې د قبضې نه خلاصېدو دپاره هغه مبارک کامیاب شوی دی هغه مبارک جنګونه کړي دي خپله بادشاهۍ له علته ورکړې وه خپل عیش عشرت له علتې ورکړې وې خپل فوج د بیت المقدس شریف د یهودیانو د پلیتو د قبضې نه خلاصېدو دپاره هر شی په دو باندې لګولی و ځکه چې هغه بادشاهانو ته پته وه چې بیت المقدس شریف مسله څومره باریکه مسله ده څومره سنګینه مسله ده دا د ایمان او د کفر مسله ده دا چېرته عامې خبرې نه دي خو حاضرینو چا خبره چې غریب ملا په اواز باندې په اذان باندې څوک رجب نه ماتوي خو بهرحال بیا به موږ په جومات باندې موږ په جمعو باندې درسونو په درسونو باندې محافلو په محافلو باندې به دا خبره به ضرور کوو چې کچرې بیت المقدس شریف چې دا کوم ظلم او ستم روان دی مسلمانان یو ځای نه شول مسلمانان هغوی سره مرسته ونه کړه مسلمانانو د یهودیانو د قبضې نه بیت المقدس شریف پاک نه کړو محفوظ نه کړو حکمرانانو په خپله پوښتنه رب کوي عوامو نه په خپله پوښتنه رب کوي او رب ذوالجلال به انشاءالله به ورځ راولي روایاتو نه ثابته ده الله پاک به ازادي ورکوي الله پاک به انشاءالله د بیت المقدس شریف په میدان باندې ګنبد شریف باندې به د ازادۍ جنډه به ضرور لګېږي خو خوشقسمته به وي هغه خلک چې د چا په لاس باندې ازادي راشي خو که چېرې موږ په خپله باندې داسې د غفلت په خوب باندې ویده یو نو بیا یاد ساتئ رب ذوالجلال به موږ نه ضرور پوښتنه کوي او په آخر کې به زه دا خبره هم ضرور وکړم چې دا کوم بیت المقدس شریف دی دا د محشر د محشر میدان بدل نه لګي په شام باندې دا شام وړ سرزمین چې دی د فلسطین د پیغمبرانو د سرزمین په دې باندې به د محشر میدان لګېږي بس هغه ورځ چې په کومه ورځ باندې به دلته رب ته ودرېږو د دغې ځمکې پوښتنه به رب ضرور موږ کوي چې تاسو ما ته د سوال او د جواب لپاره زما سره د حساب او د کتاب لپاره په کوم سرزمین باندې ولاړې دغې سرزمین د ازادۍ پوښتنه به ضرور کېږي د دغې سرزمین باندې چې کوم ظلم روان دی د مشر او د کشر نه پوښتنه به ضرور کېږي ځکه حضرت میمونه بنت سعد رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمایي یا نبی الله افتنا فی بیت المقدس یا رسول الله د بیت المقدس په هکله باندې موږ ته لږه معلومات راکړه چې بیت المقدس شریف دا څومره د عظمتونو والا ځمکه ده حضور ورته وفرمایل ارض المحشر والمنشر حضور فرمایي چې دا ځمکه د محشر میدان ځمکه ده په دې باندې به حشر او نشر به کېږي په دې ځمکه باندې به د ټولې دنیا انسانان ودرېږي رب العالمین ته به سوال او ثواب ورکوي رب العالمین ته به حساب او کتاب ورکوي دا هغه پاکه ځمکه ده
چې د محشر میدان بم په سرزمین د فلسطین باندې لګېږي، په سرزمین د شام باندې به لګېږي. ځکه هغه ځمکې چې وړاندې د دې نه چې په هغې ځمکه باندې موږ د رب پوښتنې شروع کړي، د دغې ځمکې د تقدس یاد ساتل پکار دي. د دې لپاره اواز بلند کول پکار دي. هر چا نه پوښتنه کېږي، اول به له ما نه کېږي که حق وینا ما ونه کړه، بیا به له ستا نه کېږي که د حق لپاره راوچته شوې، او بیا به د امیر او کبیر او د عهدیدار او د مشر نه به کېږي چې څومره اطاعت، څومره قوت، څومره اختیار د چا په لاس کې دی. د دغې پاکې ځمکې پوښتنه به رب العالمین موږ نه کوي. العاذ بالله ثم العاذ بالله. خدا نه خواسته چېرته په بدو نظر باندې بیت الله شریف ته سبا وګوري څوک، زموږ د مسجد نبوي شریف ته سبا څوک په بدو نظر باندې وګوري، موږ به راوچتېږو که نه به راوچتېږو؟ موږ به خامخا راوچتېږو. همدغه شان دی لکه څنګه د الله کور مقدس دی، لکه څنګه د حضور مبارک مدینه منوره مقدسه ده، دارنګې د فلسطین ځمکه او بیت المقدس شریف مقدس دی. د دې لپاره اوچتېدل دا د مسلمان ذمهواري ده. او آخر کې یو خبره عرض کول غواړم او د یو مغالطې طرف ته اشاره عرض کول غواړم. بیت المقدس شریف چې کوم جومات دی، مسجد دی، دا هغه دا ګولډن کلر دی چې کوم ګنبد شریف دی، دا بیت المقدس شریف جومات نه دی، دا د جومات حصه ده. و بیت المقدس شریف چې کوم مسجد دی، دا خاورین سلیټي کلر باندې چې کوم جومات په دې احاطه کې جوړ شوی دی، هغه سلیټي کلر والا مسجد دا بیت المقدس شریف جومات دی چې حضور مبارک فضایل بیان کړي، کمالات بیان کړي. خو بهرحال هغه ټوله ځمکه او ټول سرزمین پاک سرزمین دی. د دې لپاره زړه کې خو یو عهد ساتئ چې که په ما باندې چېرته ذمهواري راغله، په ما باندې چېرته ضرورت راغی، زما د مال او جان او اولاد چېرته د قربانۍ ضرورت راغی، موږ به د بیت المقدس لپاره قرباني ورکوو که نه به ورکوو؟ ضرور به ورکوو ورته. دا د ایمان حصه ده، په دې باندې کمپرومایز چا سره نه دی کول پکار. او دا موږ حکومتي وکړ ته موږ اعلان کوو، درخواست ورکوو چې یاد ساتئ چې کوم وسایل چې څومره وسایل، څومره اقتدار، څومره قوت د بیت المقدس شریف لپاره استعمالېږي، په دا استعمالول پکار دي. دغه یهودو حنودو ته جواب ورکول پکار دي. او دې په دې باندې ایران ته سلام دی چې ایران په دې وخت کې علل اعلان کړی دی چې موږ د فلسطین مسلمانانو سره یو، موږ د بیت المقدس د تحفظ لپاره په میدان باندې ولاړ خلک یو. ایران واحد هغه ملک دی چې فی الحال هغوی د غیرت مظاهره کړې ده. الله پاک د دغې 56-57 اسلامي ممالکو غیرت په میدان کې د سړی قبلې تحفظ لپاره راوچت شي. دغه وسایل به کله موږ په کار باندې راولو چې کله د دین خبره شي موږ به خاموش کېږو، او که چېرې توهین عدالت شي، توهین د یو شخصیت شي، توهین د یو اعلی اقتدار حرکت شي، بیا به توهین یادوو. چې کله د پاکې ځمکې توهین کېږي، د بیت المقدس شریف توهین کېږي، هلته خاموشي. دا په ایمان باندې بیا یره پکار ده، په خپل ضمیر باندې بیا یره پکار ده. بیا په دې وخت کې د الله او د الله رسول ته د وړاندې کېدو یره پکار ده چې موږ به رب ته څه جواب ورکوو. حاضرینو غرض مو دا جذباتو خبرې نه دي، دا د عقیدت خبرې ما وړاندې کړې. دا ریالټي ده، دا هغه حقیقت دی چې دا ما او تا په غاړه کې به ورځ د قیامت دا سوال پروت وي، د اقتدار باندې ناست کس په غاړه کې به دا سوال پروت وي. خو موږ دا وایو چې رب کریمه چې کله په موږ باندې د حرمین شریفینو یا د بیت المقدس شریف یا د دین اسلام چېرته قرباني راځي، یا الله موږ مال قربان کړي، زموږ جان قربان کړي، زموږ اولاد قربان کړي. او دا قرباني دا په دنیا کې فخر دی، آخرت کې فخر دی. په دنیا کې په داسې قربانۍ ناز دی، آخرت کې په داسې قربانۍ باندې ناز دی. موږ خو اعلان وکړو چې رب کریمه
دخل دین دپارا من قربانی وقت را نصیب فرمائے من قربانی واپس لکے اللہ کریم دا من بدین باندے قربان لکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وشوق عن دور شریف اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ دعا جناب کریمہ ټولنا اولنې دعا تا کو جناب کریمه فلسطین کې په غزا کې څومره ظلم روان دی بربریت روان دی جبر روان دی خدای پاکه دغه یهودیان او د هغه چې څوک هم ملګري دي خدای پاکه سوال درته کوو د هغې پیغمبرانو په خاطر درته سوال کوو چې په دغې پاک سرزمین باندې ژوندونه تېر کړي خدای یهودیان اسرائیل او سره ملګرو خدای دې تباه او برباد کړي خدای دې نیست و نابود کړي خدای د هغوی څوک ملګري دې تباه او برباد کړي خدای مسلمانانو 57 ملکونه دي د مسلمانانو خدای خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي د بیت المقدس د ازادېدو دپاره خدای قوتونه ور نصیب کړي اتفاقونه ور نصیب کړي رب کریم موږ حکمرانانو او زموږ د عوامو الناسو د خواصو د علماو خدای خیرتونه نصیب کړي په دین باندې د قربانۍ توفیق ور نصیب کړي دعا چې رب کریمه زموږ د حرمینو شریفینو چې څنګه تقدس دی دارنګه د بیت المقدس شریف دا تقدس همیشه دپاره آباد و ودان وساتئ چې کوم ظالمان دغه ظلم کوي ستم کوي خدای ته ورته خپل د قهر څپېړې وهل ور نصیب کړي او دعا چې رب کریمه حماس د هغې مجاهدین چې چرته جنګېږي ستا د دین دپاره ستا د پاک کور تحفظ دپاره او د دنیا کې چې چرته مجاهدین دي و جنګېږي خدای دې تحفظ وکړي خدای دې د فرشتو په ذریعه باندې مرسته وکړي خدای دې فرشتو په ذریعه باندې مدد وکړي خدای موږ له هم په دین باندې د قربانۍ توفیق را نصیب کړي خدای موږ دغه جذبات ایماني همیشه دپاره قایم و دایم وساتي زموږ مسلمانانو غیرت او ضمیر خدای را بیدار کړي خدای څومره مسلمانانو دعاګانې وکړي سره زموږ د دواړو جهانو خیرونه او برکتونه نصیب فرمایي وصلی الله تعالی على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.